نو دا انسپکټرم دلخ کاری ماته چې دا زما متعلق ډیریو ویل یاره دیوم داسې مال بس خلاص شو او دلک ماته دلوي خیر بلا ورپس. نو عزیزانو عرض میں داو چې دا ملک زمون خلقو دلاسا دو سے دو قابل پاتې نه بد سترګې خشه ګوري نه بد غوګونه خشه او بالکل حیران خبره مې دا کوله چې ابو جهل دا دې پورې درته ویم چې دا د کافر د خله مواوري چې پیغمبر دا ویلي دي نو دا د پیغمبر ټکی چې د کافر د خله نه روزي نو د عشق تقاضا دا چې د کافر خلم صاحب کا ځکه چې ستاد معشوقین نوم واغ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د معراج دراغه باغ سحر ابو جهل ولا په مخراج لاس کې کانی نیولې دي نو ورته وی چې څنګه اندر کفه ابو جهل بود گفت اے احمد بگو تا چیست زود وای کنه زما د لاس کې سدي گر رسولی چیست در مشتم نهان کہ خبرداری ز راز آسمان کته پیغمبري نو زما د لاس کې او خای موټي کې څه شه دي ته چې وای چې د اسمانونو خبرونه مال راځي نو اسمان هډیر لري دي د لاس کې او خای سردار کونین ورته وی چې ابو جهل ورته مسکه شو چې ستا لاس کې زویم چې څه شه دي کدا لاس کې دې څه دي دا پخپل وای ما په خبره پوهیږي معجزه دې ته وای معجزه چې بل عاجز شي او بیا جواب نشي کولای معجزه معنا بل عاجزون کې ویل زما لاس کې چې سدي دای نشي ویله ته وایا سردار کونین ورته زین ویم استاد لاس په خپل وای د لاس دنه په یو ګوته ورته اشاره وکړه لاس ته داس چې اشاره وکړه لاس کې دنه کانی اغي आवाज کو چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا ابو جهل په لاس کې مون کانی یو دومره یو کانی پس مکرو ول پدین جادو چلو مولانا ایرون سوئی وی لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول اللہ صفت کانو ویل لا الہ الا اللہ محمد رسول تو خدای میری قسمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچ پکم لارہ تیرے دنو کانو بم آوازو کچھ لا الہ الا اللہ کانی بو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اشاره یو په کوم لار به چې تیر شو درې ورځې به د لار نه خوشبوئی تلا اوس ابو جهل بیا ورته ورځ را بلاو وی وا کنه نن د اسمان څخه نوې تازه خبر شته په دغه شپه رسول الله د معراج نه راغلی ورته ابو جهل لا نن خډیر مزیدار خبر ده وڅ وېزه بیګا اسمان ته تلو او اسمان ته تلو تعجب یو لکه زمونږ د زمانہ کې وګوره ک بعضی د ساده مليان نه دي د جمعتون امامان کاغي ته وای چې دغه د سپوږمۍ ته د پیرنګیانو راکټ خاتلې لا حول دا کافر وګوره سپوږمۍ ته راکټ خاتلې تو بیا چې منځ شنو کینی خلکو ته وای چې رونو اخر زمان وای چې سپوږمۍ ته راکټ خاتلې حق د دې مخکې دا خبرو کې کنه چې باران د اوریازي نه کیږي خیال دراغه توبه توبه اخر زمان شو د مليانم تبعی جوړک وای چې باران د اوریازي نه کیږي خدای وای په قران کې چې انزلنا من السماء ماء د اسمان نو بنازلو ما او دوی وای چې د اوریازي نه کیږي او دا د خدای قمقل دومره نه پويږي چې اسمان مطلق مافوق طرف ته وای کم شي چې ستاد سر نو اوچت شي هغه ته اسمان وای نوریزم ستاد سر نو اوچت ده نو دا بخیرر اوچتای د سمندر نو بیا پتا را وری عزیزانو په دې سادهګانو چې اوریدل نو ابو جهل ما ته آیات چې ته دې اسمان ته تلې ویل او زه دې اسمان خدای سره معراج و نیاز شوه ابو جهل ورته وای چې دا خبره به بل چا په مخ کې مو کې چې زه دې اسمان ته تلې ما سردار کونین ورته وای چې کدا ټوله دنیا را جمع کیم ورته بوې مچ زه بیګا اسمان ته تلم
ابو جهل ډکه ډیر خوشحال شو چې ابو بکر صدیق د دې یاري غار دی کاغه ته مې وی چې دی وی چې زبېګ اسمان ته تلم نو هغه بم تی واړو نو ورغه ابو بکر ته وی چې راشه کنه کنن دې یار خبره واوري نو اریان بشي ویلی ولی ویل نور کله خو به وی چې د اسمان نه مال خبر راځي نن دی یار وی چې بیګاز په خپل اسمان ته تلو نو ابو بکر دا بستاقل من ابو بکر ته اوس ګور دا ابو جهل د خلی خبر دی د پیغمبر ته نسبت کړي دی او د ابو بکر ایمان ته ګور ورته وی چې ابو جهل استاد پلات او منات قسمی چې زما یار ویلی چې د بیګ اسمان ته تلم هغه ویلاو زما د پلات او منات قسمی چې ستا یار وی چې د بیګ اسمان ته تلم ابو بکر صدیق ورته وی زما د خدای په ذات قسمی که زما یار ویلی چې اسمان ته تلم نو بالکل ټیک ویلی اندازه کوا دا ابو جهل دا لوی دشمن د پیغمبر څوک نو لوی ظالم دی بل څوک نو داغه د خلینم چې د پیغمبر نامه وته دا نو ابو بکر وای چې خلینه د قربان شم چې زما د محبوب نوم دی واغستو او که زما محبوب داسې ویلی چې ز اسمان ته تلم نو بالکل ټیک ویلی عزیزانو نن ملک او دنیا د خدای په عظیم قهر اخته ده اوس هغه پیغمبر تاسو وګورئ داغه ژوند مطالعه کړئ داغه دعاګانې وګورئ چاته دعاګانې کړې نسبتونه وګورئ قران وګورئ چې دعا کې څنګه بکې تاسو زیارت ته چې چرته لاړ شئ بابا ته ما د بار خدای ته وایي د سیوای کنه اوس خدای خبر چې دا بابا په خپل لاندې سال پته لګي مونږ خو الله ټیکټ کوي ورسره کنه مونږ په 10 روپیا د جنت ټیکټ درکوم کم یو چې ملکیږي مال الله سره کوي جنت تاسو د پلار میراث دی خو خدای چې داغه بلاندې ځای ته ما د بار خدای ته وایي اوس قران څه وایي قران وایي واذا سالك عبادي عني فاني قريب زما بندگان چې ما نه سوالو کې بنده کې تخصیص نشتا چې یا نیک یا بد یا پیر یا مولا یا میا یا نه مطلق عبد چې بنده نامي نو خدای وی واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان سچ وی الله وی دې پخپل اورم به قبلهم نو فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي دوی د زما منی نو زبد دوی منما قران دې دوی د زما منی زبد دوی منی بل ځکه قران وای نحن اقرب اليه من حبل الوريد زتاسو ته د مړی د شارګ نام ډیر نږدې د دې مړی درګ نام درته ډیر تاسو وای په ایمان به حیثیت الله مونږ ته داغه نه نږدې بل څوک شته داغه نه کارساز بل څوک شته داغه نه لوی مهربان په مونږ بل څوک شته نو د دومره شان مالک درته درګ نه نږدې ستا په زړه کې ستا په رګ ورې شکی او ته داغه اثر پرې دی او د بندا سره اختیارې نو تاغه سره ظلم کې کنه نو عزیزانو دا قران دی قران نن دنیا د خدای په عظیم قهر زمونږ د لاسه په عظیم قهر په لوی عذاب اخته د بدر تسو د چا حل بدر مونږ چې څنګه یو الله دې امان تاریخ ګوره د 1,24,000 پیغمبرانو باز بل خبره نه وا دا روټای شو دکانداری شو او جامه شو او سیده شو پلانې شو ډنګړې شو دا په خپل کېږي ستا اراده به یوي بس یوا لګي مرچکه ټکه دام کار دی لګي تل دی چې تکړی دکانداری کې دام کار دی ټیکادار په سرکونو ګرځي ټیکا کې دام کار دی بابوی قلم دلاس کې دی لیکل کې دام کار دی لیکن عقیده بدی صحیح 10 بکار و دل بیار تاسو وای 10 بکار و دل بیار لاس بده پکار کیوی او زړه بده یار سره تصور بده الله وی او جناب محمد رسول الله وی تصور بده ایو بزرگ وای چې
सजदा करना हो तो यूं कर, सर हो सजदे में झुका, सजदा करना हो तो यूं कर, सर हो सजदे में झुका, सर खुदा के वास्ते और दिल मुस्तफा के वास्ते। तंदे विच पज़मका लगोले न चल भाई, सर खुदा के वास्ते और दिल मुस्तफा के वास्ते। तंदे बदे खुदा ते लगोले, जो बदे जनाब मोहम्मद रसूल दा दीन दे, दा मजहब दे, दा इस्लाम दगे न पाखवाई ख्याल हमरा। नो अजीजानो, ईसा अलैहिस्सलाम 30 काल पर उम्र के अगत इंजील वर्कड़े और आगाज द नबुवत बिया कौम ता उकड़ो। उस अग कम मलको कम कौमो दा बली जुमे तशी वाखिर दावाना दा मदीना मुनव्वर बाद जाना।